الله جل شانه فرمایي چې موږ ډېر خلک د جهنم د پاره پیدا کړي دي د انسانانو نه او د پیریانو نه، یعنی ډېر د انسانانو او پیریانو نه موږ جهنم د پاره پیدا کړي دي. او دینه مخکې دینه وروستو الله پاک جل شانه بل یو آیات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويشتم سپاره غالبا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي مونږ نه دي پیدا کړي انسانانو پیریان مگر د خپل عبادت لپاره. نو الله لوی مونږ د عبادت لپاره پیدا کړي او دلته الله فرمایي چې مونږ د انسانانو پیریانو کې ډېر د جهنم لپاره پیدا کړي. نو دلته علما وی چې ظاهر خو په دې آیاتونو کې تعارض په نظر راځي، دواړو آیاتونو کې اختلاف په نظر راځي، تعارض په نظر راځي چې الله وی انسانانو پیریان د جهنم د خپل عبادت لپاره پیدا کړي او دلته الله فرمایي چې موږ ډېر د انسانانو پیریانو نه د جهنم لپاره پیدا کړي. نو آیاتونو کې ظاهر تعارض په نظر راځي او دې کې هیڅ قسمه تعارض نشته دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کې چې کوم لام دی، ليعبدون کې چې کوم لام دی نو دغه لام د غایې دی، او دلته لجهنم کې چې کوم لام دی نو دا د عاقبت دی. نو اصل مقصد الته کې دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي چې موږ د انسانانو پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي الا ليعرفون، د خپل معرفت لپاره. نو اصل مقصد د انسان او د پیری خدا د جدید الله پاک عبادت وکي او الله پاک معرفت ورته حاصل شي. خو چې ار کله دې خپل مقصد پوره نه کړي نو دلته کې د جهنم کې د لام چې دی دا بیا د عاقبت لپاره د انجام لپاره دی چې کله انت کې مقصد پوره نه کو، عبادت ونه کو، معرفت ته الله ورته حاصل نشو نو بیا لجهنم، نو بیا به د دې انجام جهنم. الته کې اصل مقصد د انسان او د پیری دا د الله عبادت دی، د الله معرفت دی. خو چې کله انسان خپل مقصد پوره نه کو، د کم مقصد د پاره دی الله پیدا کړی دی هغه مقصد باندې رانغی نو بیا به د انجام دا جهنم وي. نو دلته کې چې دا لام دی په دې جهنم کې نو دا د عاقبت او د انجام د پاره دی چې دې انت کې خپل مقصد پوره نه کی نو بیا د انجام جهنم دی. زړونه ولا الله ورکړي دي خو الله د قبول د حق هغه استعداد ته الله اغست دي، دې سوچ نه کوي رشته دي خو دې سوچ نه کوي چې د زړه ته کوم دي د ایمان اغرنا ورکوز شي. نو دل الله سترګې ورګړي دي خو دې په دې سترګو باندې حق طرف ته نه ګوري چې د الله پاک عجایبات ته سوچ وکي او دې ایمان راوړي. اسمان ته وګوري، زمکه ته وګوري، قران ته وګوري، د قران د ناشنا فصاحت او بلاغت ته وګوري نو دې په دې خبره باندې مجبوري کې چې دې ایمان راوړي. خو دې د حق لیدلو په نیت باندې او د حق قبلولو په نیت باندې دی نه ګوري. سترګې وسره شته دي خو صحیح استعمالي نه، حق خبرې په نوري، قران په نوري، او کو اوري نو دی د حق تقبلولو په نیت باندې نه وي. زناور دی د خپل مالک چې کوم دی وفادار وي. د سپي ته سړی سوچو کې سپي ته دی د خپل مالک د در نه علاوه د بل چا در ته نه ودرېږي. بل دی سپي ته دا مالک لږه ډوډۍ ور اچي او ډېره ډوډۍ ورته ور اچي، خو دا سپی فریاد نه کوي چې مال دا مالک لږه ډوډۍ راکړي یا ډېره ډوډۍ راکړي، یا راله ښه څیز راکړي یا راله خراب راکړي. دی د خپل مالک ناشکره نه دی. او دا چې کوم بیمانه خلق دی، بیلارې خلق دی، د خپل مالک ناشکر دي. څومره احسانات په دې غیرو باندې الله کړی دي. نو پکار نه وه چې دی د خپل محسن د احساناتو شکریه ادا کړې وي، د خپل منعم د انعاماتو شکریه ادا کړې وي چې الله در باندې دومره انعامات کړي دي، روغ جوړې پیدا کړي دي، بچي در کړي دي، مال او دولت در کړي دي، کور در کړي دي، عزت در کړي دي. نو پکار د چې دی د خپل محسن یعنی الله پاک د احسان شکریه ادا کی او په الله باندې ایمان وروړي. نو دی د زناورو نه، زناور د خپل مالک خبره مني. سپي ښکاري سپي ته چې مالک وي ورشه دا ښکار راوړي، دی په منډه چې ښکار راوړي. خو دا انسانان د خپل مالک او د خپل خالق خبره نه مني، الله ورته ایمان راوړي، دی ایمان نه راوړي. نو د دې وجه نه دا ډانګر د انسانان دغه انسانان د کوم سره چې وګونه شته خو د حق تقبلولو د پاره نه، سترګې وسره شته خو د حق د لیدلو د پاره نه، زړونه وسره شته دي خو د حق قبلولو د پاره نه. نو دا د زناورو نه بدتر په ورځ د قیامت په الله جل شانه او د انصاف ورځ ده
هر چاته پوره انصاف او پوره حق ملاویږي په هغه ورځ باندې به انسانان خو پرېږده چې کوم زناورو کې ښکرو والا زناور را لګېدلي بې ښکرو زناورې والي الله به هغه بې ښکرو زناور له ښکرې ورږي او ورته وایي د خپل زناور نه چې کوم دی بدل واله نو الله به ترې بدل والي دا زناور به راولګي د بل زناور نه بدل والي په ښکرو به ګزارو کی بیا به دې خوري شي دک ټیم کې به دا انسانان افسوس وکړي ارمان وي کاش چې مونږ هم د دې زناورو په شان دی چې خوري شي انسان خو بیا خوري کېږي نه که نه دی به د یو بل نه بدل والي خوري به شي نو دک ټیم کې یا لیتنی کنت ترابا دک ټیم کې به دا انسانان چې کوم جهنمیانی او کافران دي افسوس ارمانو کې چې کاش مونږ هم د دې زناورو په شان دی خوري شي نو دک ټیم کې دی دا زناور د خپل ځان نه غوره ګڼي د دې وجې نه الله فرمایي چې بل هم اضل دي د دې زناورو نه هم بدتر دي اولئک هم الغافلون هم دا خلک بې خبره دي د الله دپاره نومونه دي بعضې مفسرینو لیکلي دي یو کم سل نومونه دي مشهوره چې د الله یو کم سل نومونه دي او بعضې وایي چې زر نومونه دي د الله او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې 4,000 نومونه دي د الله پاک او صوفیه کرام فرمایي چې د الله پاک جل جلاله د نومونو اسماء الحسنا د دې تعداد نشي د الله متناهي دي د دې تعداد معلوم نه دي سره معلوم دي څومره دي د الله په علم کې دي اسماء الحسنا دا څه ته ویل شي نو دا هغه نومونه ته ویل شي چې د کمال چې د صفت کمال په اعلی درجه باندې دلالت کوي هغه صفتی نومونه دي د الله پاک چې د کمال په اعلی درجه باندې دلالت کوي دا غینه بره درجه بل نه وي دا اسماء الحسنا دا صرف د الله جل شانه د لپاره استعمالي دا نمونه صرف د الله دي صفتی نمونه دي چې په صفت د کمال په اعلی درجه باندې دلالت کوي دا غینه بر اوچته درجه نشته دا د الله جل جلاله نمونه دي او څوک یو کم سل دي څوک زر دي څوک 4,000 دي صوفیه کرام وایي چې دا لا متناهي دي د تعداد چاته نه دي معلوم نو څنګه چې الله پاک جل شانه په ذات کې وسره څوک شریک نشته دی څوک مثل نشته دی برابر څوک نشته دک شان د الله جل شانه سره په صفاتو کې هم څوک برابر نشته دی څوک مثل نشته دی الله صفات څه دي لکه الله پاک جل شانه علیم دی پوهه دی د هر څه علم دی ورسره نو تاسو به وایئ چې انسان سره هم علم شته دی نو شته دی خدا د ځمکې او د اسمان د فرق نه زیات فرق دی د انسان په لږ غوندګي څیز علم دی او د الله علم دا د کائنات ذره ته شامل دی د کائنات کې یو ذره د الله د علم نه بهر نشته نو صرف د علم په نوم کې اشتراک دی لکه ابیض او اسود سپین او تور نو سپین دواړو ته رنګونه ویل شي او د سپین او د تور منځ کې څومره لوی فرق دی نو دکه شان زموږ سره هم علم شته دی معمولي غونده کې خو د الله چې کوم علم دی نو هغه الله متناهي دی موږ ته پته نشته دارنګې موږ هم اوریدونکي یو الله هم سمیع دی خو موږ په اورېدو کې وخت ته محتاج یو الله جل شانه په اورېدو کې وخت ته محتاج نه دی او د الله جل جلاله اورېدل زموږ ستاسو په شان دي نه دي هغه جدا دغه رنګې الله بصیر دی لیدونکی دی نو موږ هم لیدونکي یو خو موږ د دیوال نه بل څه په نظر باندې نه راځي او الله داسې لیدونکی دی چې په توره شپه کې په توره ځمکه کې د اومې ځمکې د لاندې یو میږی روان دی نو الله ته ښکاري د الله د نظر نه فنا نو د الله چې کوم صفات دي دا د کمال په اعلی درجه باندې چې کوم دی دلالت کوي نو اسماء الحسنا نه مراد دا د الله پاک جل شانه ښکلي نومونه دي